چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو حدیث مبارک کې هغه سترګه چې د الله د رضا دپاره د الله رضا دا ده چې قیامت در یاد سو، خپل عمل بد عمل در یاد سو، د الله نعمتونه در یاد سو، د ځان بې ادبي در یاد سو، د الله نعمتونه در یاد سو، د ځان ناشکري در یاد سو چې د الله تعالی په نسبت جنت در یاد سو، جهنم در یاد سو، د الله دوستان در یاد سو. دا ټوله زړه د الله دپاره چې د الله د رضا دپاره نبي علیه السلام یې څوک وزاړي او تر سترګه اوښکه ولاړه سي، په دغه سترګه د جهنم اور پر حرام دی. حتی داسې خلک به خدای پاک له جهنمه باج کړي چې الله تعالی به ورته ووایي چې ته یو شفاعت کوونکی لرې، یو شهید انډیوال لري چې مثلا شفاعت درته وکړي په هغه اویا کسانو کې تا ورسمار کړي، مثلا یو حافظ انډیوال لري چې تا په هغه لسو کسانو کې ورسمار کړي، داسې یو شفیع لري ته غریب هېڅوک شفاعت کوونکی ونه لري. په دغه موقع باندې د ده د سترګو دا لاندې باڼو دا بویان سي، لکه هغه نعت کې چې ده وویل چې اندامونه به هم هلته بیا ګواهي ادا کوي که موږ باندې. ورځ د قیامت خو اندامونه هم بیا خبرې کوي، نو دغه د سترګو لاندې باڼه دا به وژغي چې دا به خبرې، اوس به څنګه خبرې کوي؟ خو د الله تعالی په قدرت دا ځای هم خبرې کولی شي. دا ځای به الله ته ګواهي ادا کړي، ای رب کریم زه د ده په حق کې شفیع یم، بل شفاعت کوونکی نه لري، دا خپل باڼه ورته شفیع وګرځي. ته څنګه شفیع یې؟ څنګه شفاعت کوې؟ ته یو ورځ په دنیا کې ستا په محبت کې یا ستا له ویرې رب کریمه زړلي وو او په ما باندې د ده له سترګې یو قطره اوښکه راغله. زه په دا خبر ګواه یم، د لاندې باڼو وي. رب کریم دغه شفاعت هم ورته قبول کړي، د مؤمن مغفرت ته الله تعالی بهانه غواړي. نو زړه هم په اخلاص باندې او کله کله خو یقیني هر ملګری چې کوشش دا وکړو چې په تنهایي کې او په خلوت کې الله ته ډېر وژاړو. یو حدیث مبارک کې نبي علیه السلام فرمایي په ورځ د قیامت شپږ ډلې دي چې دا به الله تعالی د عرش په سایه کې وساتي چې هلته بله سایه نشته، یوه سایه ده د عرش، د الله تر عرش تر سایه لاندې به الله تعالی دا شپږ ډلې وساتي. په هغو شپږو ډلو کې یو رجل ذکر الله خالي